مجدد بر شما به پس از خبر خوش آمدین. حضور برخی افراد با پرچم گروه طالبان در اعتراضهای پاکستان با انتقادهای تند روبرو شده. برخی نمایندگان در مجلس میگویند که طالبان در پاکستان دست به اعتراض مدنی میزنند، اما در افغانستان اهدافشان را با راه اندازی عملیات‌های نظامی دنبال میکنند. وزارت خارجه هم در واکنش به اعتراضهای پاکستان میگوید که بر بنیاد گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده، پاکستان هنوزم از طالبان پشتیبانی میکند. پس از گزارش روی این مهم صحبت خواهیم کرد که حضور طالبان در اعتراضی که در پاکستان صورت گرفت پیامرسان چی بوده میتونه؟ آنچه را که آقای مولانا فضل الرحمن اشاره کردند که هیچ مشکلی نداره، واقعا اینچنین است؟ باز میکردیم. اعتراضهای هزاران نفری در پاکستان. جمعیت علمای اسلام بر رهبری مولانا فضل الرحمن در عقب این اعتراضها دنبال کناره‌گیری عمران خان نخست وزیر پاکستان است، اما حاشیه درشت‌تر از متن. طالبان هم با پرچمشان در اعتراضهای پاکستان شرکت کردند. این بار برای جنگ نه، بل در یک حرکت مدنی در کشوری که افغانستان آن را حامی همین گروه می‌پندارد. چی مشکل است؟ هیچ فرقی نمی کند. آیا در پاکستان از طالبان استقبال نمی شود؟ در سطح بین الملل امریکا و روسیه آیا از طالبان استقبال نمی کنند؟ چی فرقی می کند که چند افغان اینجا آمدن و پرچمشان را بلند کردند و اعتراض می کنند؟ امریکا اون کو استقبال نمی‌دارد. این تصویر انتقادهای را نیز به همراه دارد. نقد از حضور و فعالیت آزادانه طالبان در پاکستان. بیشتر از این، بارها مولانا فضل الرحمن جنگ طالبان در افغانستان را مشروع و جهاد اعلام کرده است. راپور سالانه موضوع توریسم وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اونجا این موضوع به صراحت اذعان شده بود که پاکستان در مورد بندش سرحدات، در مورد بندش خط دیوبند برای توریستایی که از طرف میان اقدام لازم انجام نداد. عکس اعتراضهای پاکستان، طالبان در افغانستان برای رسیدن به هدفهایشان از عملیات‌های نظامی کار می‌گیرند. چیزی را که از طریق اصول مدنی باید اعمال بکنن و از طریق میله تفنگ و از طریق کشت و کشتار در افغانستان میخوان عمل بکنن که به نظر ما که این عمود بدویت عمود جنا را نشان میده. برخی نمایندگان در مجلس باور دارند که حضور طالبان در اعتراضهای پاکستان بی تأثیر بر روابط کابل اسلام آباد نخواهد ماند. در اوج این اعتراضها بخش صدور ویزی این کشور در کابل نیز تا زمان نامعلوم بسته شده است. سفارت پاکستان در کابل تهدیدهای امنیتی را دلیل آورده است. در این پس از خبر آقای وحیدالله غازیخیل آگاه سیاسی اینجا در استودیو با ما هستند و جناب افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس سنای پاکستان را از طریق ویدیو کانفرانس از اسلام آباد داریم با خود. بحث را با شما آغاز می‌کنیم جناب خطک. اول درود به شما. اگر صدای مرا دارین می‌خوایم بحث را عزیز اویه آغاز کنیم که به گفته آقای مولانا فضل الرحمن حضور طالبان در این اعتراض هیچ مشکلی نیست و چی مشکلی بوده میتونه. این ادبیات را به کار بردن واقعا مشکلی نداره؟ مننه. زم تاسو لیدونکو ته سلامونه او احترامونه وړاندې کوم. درود به شما. تاسو سم خبر وکړه چې مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې دا هیڅ مشکل نه ایجادوي او په عین حال کې د عمران خان ګوند چې هغه خپل د طالبانو پشتیبان پاتې شوی دی او طالبان هم کړی دي او وی یوازې د دې لپاره چې د فضل الرحمن د نوزت یو ډیر ورستو پاتې نوزت وخی او مغربي هیوادونه وبېروي چې ګویا پاکستان کې افراطي مولیان قدرت اخیستل غواړي او عمران خان ته سکوت ورکول غواړي. نو هغه دا خبره په ګوته کړه چې د مولانا فضل الرحمن په غونډو کې ځینې طالبانو بیرقونه هم اوچت کړي وو، خو په حقیقت کې طالبانو په باره کې د مولانا فضل الرحمن او د عمران خان په دریځ کې هیڅ فرق نشته. دواړه د طالبانو حامیان پاتې شوي دي، خو دې وخت کې غواړي چې یو بل خلاف سیاسي محاذ باندې سلاسته راوړنې ولري او نو د عمران خان غواړي چې غربیانو ته وښیي چې ګویا دا نوزت چې اوسنی د عمران خان په ضد روان دی دا یو ډیر افراطي نوزت دی، د مذهبي افراطیونو لخوا نه په لاره اچول شوی دی او عمران خان چې دی هغه معقول دریځ لري. نو هغه غواړي چې
فضل الرحمن باندې دا لیبل یا دا نوم ولګوي مګر فضل الرحمن دا خبره ردوي هغه وایي چې طالبان په پاکستان کې موجود دي پاکستان حکومت استقبال کړی دی امریکا ورسره خبرې کوي نو د هغې موجودیت ډېر مهمه خبره نه ده نو په دې مسله باندې دا دواړه ګوندونه خپلو کې اختلاف نه لري خو البته دې وخت کې غواړي چې در یو بل په ضد باندې سیاسی خطک صاحب اگر واضح داشته باشم جواب را از شما یعنی این عوام فریبی و جهان فریبی هست به قول شما کاملا همداسې ده دواړه مولانا فضل الرحمن وایي چې همیشه ویلي دي چې طالبان افغانستان کې جهاد کوي عمران خان هم دا ویلي دي چې طالبانو مبارزه په افغانستان کې جهاد ده او هغې پر حق دایه لري او دوی همیشه پشتیباني ورنه کړې ده خو دې وخت کې دوی خپل منځ کې د قدرت جګړه ده بله دا ده چې د دوی چې کوم دواړو چې کوم مربیون پاتې شوي دي پاکستان کې یعنی د پاکستان نظامی یا عسکري چې کوم محافل دي دا همغه خلک دي چې طالبانو مربیون هم دي نو دوی ګډ مربیون هم لري فلهذا دوی منځ کې اختلاف یا نظر اختلاف یا د یو بل باندې اتهامونه دا ډېر جوره خبره نه ده دا د قدرت لوبه ده او عوام فریبی او جهان فریبی پس بر این اساس طالبان را چی شما خطاب میکنین؟ حالا برخی در افغانستان دیدشان این است که غلامان حلقه و گوش پاکستان طالبان دا خبره یقیني چې طالبان د پاکستان چې کوم په افغانستان کې د استراتیژیک عمق سیاست دی د هغې د پلي کولو یو آله ده دې کې شک نشته او پاکستان هغې خپل استراتیژیکه اساسه ګڼي او همیشه یې هغوی سره دغسې برخورد کړی دی چې خپل یعنی په افغانستان کې د پاکستان د غلبې یا د سلطې چې کومې ګټې دي د هغې خوندي لپاره طالبانو نه استفاده کړې ده حالا طالبان یعنی ابزار پاکستان برمیگردیم بر شما خطک صاحب جناب قاضی خوش آمدین شما حالا چرا باید عوام فریبی و جهان فریبی صورت بگیره و در این میان طالبان چی را میخواین ثابت کنن حالا پاکستان هر چیزی که میخواه یا کسانی که در پاکستان هستن در هر حزب و هر طرفی هستن کار خودشان اما طالبان با این کار چی را میخواین ثابت کنن دا خو څه کسانو دغه یو مظاهره خو یو سوله مظاهره وه چې د پاکستان د اساسي قانون په بنیاد باندې هلته دوی ته ازادي ورکړل شوې ده لکه موږ ته چې دلته ازادي راکړل شوې ده چې کولی شو لاریون وکړو په لاریون کې نو بیا مختلف حزبونه دي هلته اوس که تاسو وګورئ په دې کې هغه حزبونه دي چې هغوی په تېرو انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده فرضاً ANP هغوی څوک رانغله آفتاب شیرپاو یو سیټ ګټلی دی په پروینشل اسمبلی کې همدارنګه محمود خان اچکزی دی ورسره نواز شریف حزب دی ورسره PPP دی ورسره هغوی هم تقریبا داسې ډېر د حکومت کې شامل نه دي یعنې اپوزیشن کې دي نو دا ټول هغه اپوزیشن دی او بالخصوص ښاغلی مولانا فضل الرحمن خو دې نه مخکې د حکومت حصه وه او دا ځله دی په حکومت کې شامل نه دی او د سیټونه هم ډېر نه دي ګټلي هلته یو سیټ یې د حزب ګټلی دی هغه هم په ولایتي هغې کې نو دوی دا ځل راجګ شو یعنی مهم نیستن یعنی دی خو د یو اپوزیشن دی او دا ځل دی په حکومت کې نه دی یو ځل د دوی MMA چې جوړ شوی په هغې کې اما خطک صاحب میگن اینا هر دو عمران خان و فضل الرحمن حالا هر دو از یک موقف سخن میزنن یک بازی سیاسی دارن عوام فریبی میکنن و جهان فریبی اصلا خبره داسې ده چې عمران خان هر دو حامی طالبان عمران خان ټولو ته داسې لاس واچول ته په پاکستان کې سیاسیونو د تاسو وګورئ د پاکستان پخوانی صدر اعظم یې بندي کړ د هغه لوري بندي کړه د هغه زوم بیا آصف علي زرداري هغه د پاکستان پخوانی ولسمشر هغه یې بندي کړ ټولو ته لاس واچو چې د باید دا وخت کې دا کار نه وی کړی ولې دا کار یې وکړ نو زه باور لرم که چېرته مولانا فضل الرحمن ته په حکومت کې حصه ورکړي دی به له دې شیانو نه لاس واخلي ده اوس په حکومت کې حصه نه لري او دا کار کوي حالا این بر شما جالب نیست که در افغانستان پاسخ طالبان با جنگ و کشت و کشتار است و در اونجا با بیرق خود را بلند میکنن حرکت مدنی انجام میدن بله ښه زمونږ غوښتنه خو هم د طالبانو له ټولو خلکو نه دا ده چې تاسې یعنی این براتون جالب نیست یعنی ګوره اجازه راکوئ دا که تاسو وګورئ د دې بکګراونډ که وګورئ دغه حزبونه چې دي که نه په دې کې اوس که ANP وګورئ هغه اکثریت ټول پښتانه دي که تاسو د آفتاب شیرپاو پارټي وګورئ وطن پارټي هغه اکثریت پښتانه دي که تاسو حتی د مولانا فضل الرحمن ټول پښتانه دي بیس یې په پښتنو کې دی نو خبره داسې ده چې دلته خو موږ غواړو چې هر هغه څوک چې واک ترلاسه کوي باید سوله شکل باندې سوال من در چگونگی انجام عمل هست اینجا کشت و کشتار اونجا حرکت مدنی
یو شی دی چې طالبان خو اینجا قطع پایه برق، اونجا حمایت از یک طرف. ګورې یو خو دا دی چې دا افغان طالبانو که د طالبانو خواخوږي همدردي ورسره کوله. یو افغان طالبان یو پاکستانی طالبان دي. ټي ټي پي خو پخوانه حضور درلوده، اوس خو نه لري که نه، نو دا باید تشخیص شي. این بیرق از طالبان افغانستان هست. درست؟ به قول آنچه که مطمئنا شما بیشتر معلومات دارین در این مورد. پس این یک بام و دو هوا را نشان نمیده. یک جای باید قتل و کشتار شود، طرف دیگر باید اینچنین برخورد و اعتراضات مدنی. اصلا خو واقعیت دا دی چې د افغان طالبان خو هلته واک نشي ترلاسه کولی، د هغه ځای لپاره خو دوی واک نه غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ونیسي ولته، او دلته خو دوی خو افغانان دي، دوی خو په اما افغانستان کې. طالبان پاکستانی اینجا چی؟ ګورئ هر هغه څوک چې افغان وژني د افغان په ضد دي، دا باید وغندل شي او هغه د افغانستان دښمن دی. دا باید تاسې که هغه هر څوک وي، که هر څوک اوس ملکي افغانان وژني، هغه ملي اردو وژني، دا د افغانستان دښمن دی. حالا این را کی محکوم کنه؟ خو اوس خو داسې یو وخت دی چې طالبان هم ځان برحقه بولي، حکومت هم مسؤلیت لري چې به د نظر خپلو شما خلکو کی نه دفاع برحق وکړي. است، طالب یا حکومت؟ حکومت خو انتخابي دی، د افغانستان د خلکو مسؤلیت ورتر غاړه دی، او طالب خو بیا مسؤول نه دی. طالب حالا خود برحق میدونه. ګوره دا خو د ده نظر دی، مګر هم د صحت او د تعلیم او د امنیت په برخه کې خو افغان حکومت خلکو ته مسؤول دی. طالب خو یوه ډله ده، نو خو بیا مسؤول نه دی. اما مردم چی اینجا؟ چوب سوخت؟ بالکل د درې واړو خانه، که امریکا هم بمبار کوي عام خلک پکې تلفات ویني، که طالب هم دغه کوي او که حکومت هم کوي عام خلک پکې وژل کیږي. متاسفانه. دقیقاً میخوایم روی عامل هم داشته باشیم از شما موردی را. در ادامه میریم به طرف خطک صاحب. چی باعث شده و در عین زمان آیا عکس العمل طالبان یا آنچه را که انجام دادن امروز برای شما من یک شهروند افغانستان قابل قبول است؟ یک طرف بیاین کشت و کشتار کنن و طرف دیگر برن حرکت مدنی. ګورې تاسو یو خو په دې فکر وکړئ چې او دا چې طالبان خلافت غواړي، که هغوی امارات غواړي، که هغوی په افغان حکومت کې شراکت غواړي، هغوی خو د منطقي لپاره حکومت نه غواړي. خو داعش نه دی که نه، یو خو داعش دی چې خلافت غواړي، یو خو هلته د دوی خواخوږي دي، څوک دي او بیرغ یې جي کړی دی، دغه یې کړی ده، او یو دلته یعنی اونا نمایندگی نمیکنن از این طالبان؟ زه نه پوهېږم چې دا پاکستانی طالبان دي، دا افغاني طالبان دي، ولې په بیرغ امارات اسلامي افغانستان لیکلی و کنه. صحیح ده، دا به یو جالبه یک روز طالب پاکستانی بلند نکرده صدا که ما امارت طالبانی اسلامی پاکستان میخواهیم، اما ای که از افغانستان به قول نمایندگی میشه، در اونجا چی پیام میرسونه؟ زه نه پوهېږم طالبانو په دې برخه کې اعلامیه نه ده ورکړې چې آیا د دوی حمایت کوي، که د دوی نمایندګي کوي که نه کوي. زه نه پوهېږم په دې باندې، ځکه چې دا ما بیرغ ولیده او دا یو څو آقای خطک را صحبتاشون رو شنیدین، گفتن که طالبان در اینجا حمایت میشن در افغانستان از سوی مولانا فضل الرحمن و در کنارش عمران خان. هر دو یک دیدگاه دارن، یک ذهنیت. زه خو د دوی نظریات ته ډېر زیات احترام لرم، او دوی د پاکستان یو خو مولانا واقعیت امر چیست؟ واقعیت د امر درته وایم، یو مولانا فضل الرحمن دی چې خو اوس په حکومت کې نه دی، او له طالبانو سره کېدای شي دوی مولانا سمیع الحق یا له نور علما نږدې اړیکې ولري، ځکه کوړي خټک کې دوی زده کړې کړي. فضل الرحمن با طالبان نیست؟ بالکل شته، یعنې دغه هلته اړیکې لرلې. د حقانیه په مدرسه کې فرضاً دوی زده کړې کړي دي. څوک چې پخوا مړ شو مولانا سمیع الحق، د هغه سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې، دوی سره یې لرلې. او له دې نه مخکې پاکستان، روسیه، چین، دا هغه هېوادونه دي چې پاکستان په دوی باندې نفوذ لري، په طالبانو باندې، ولې ټول طالبان د دوی په لاس کې بیا نه دي. بسیار تشکر. خطک صاحب، حالا همین مورد را میخوایم با شما هم شریک بسازم. واقعا کسانی که اونجا بیرق طالبان افغانستان را بلند کردن نمایندگی از این طالبان میکنن؟ زما خیال دی چې دلته په مدرسو کې، دینی مدرسو کې دوی ګډ تحصیل کوي، نو په دې کې افغانان هم دي، په دې کې پاکستانیان هم دي، او طالبان په حقیقت کې یو نوزت دی. پاکستان په افغانستان کې دا اسې فرضي خبرې دي چې گویا پاکستان کې طالبان بیل دي او افغانستان کې بیل دي. دا حقیقت کې یو نوزت دی، واحد نوزت دی. نو دې کې ځینې خلک داسې وو چې هغوی شاید چې په دې نزاکت نه پوهېدل چې دا بیرغ چې دلته راوچت کړي، نو دې نه به یو خبر جوړ شي او دا به سیاسي توجه پام به ځان ته راوګرځوي. نو هغوی دا بیرغ اوچت کړی دی، خو زما خیال نه دی چې دا داسې ډېر آګاهانه یا شعوري څه فیصله به وي. غالبا چې ځکه چې لږ کسانو، ځکه چې که طالبان را غوښتلی نو هغوی دلته ډېر کسان موجود دي او هغوی کولی شول چې په لوی تعداد کې راغلي وی، خو دا یو 3 یا 4 کسان یادېدل چې دا بیا پاکستاني پولیسو د هغه ځای نه بوتلل، مګر هغوی خلاف څه کاروایي نه ده کړې. دا خو لا څه کوي، دلته کې ملا اختر منصور چې کله وژلی شو، هغه په جیب کې پاکستاني تذکره وه، پاکستاني پاسپورت ورسره و،
نو دا خو څه داسې نوې خبرې هم نه دي. هغوی پاکستان کې دلته موجودات لري. کویټه بر اساس همون صحبت قبلیتان که عمق استراتژیک پاکستان طالبانند. بله اصلا طالبان ټول یعنی یو قسم ته حمایه کیږي پاکستان نه، که هغه پاکستانی طالبان که هغه افغان طالبان. خطک صاحب، حالا مورد دیگری که برای شما واقعا این جالب تمام نمیشه که در افغانستان باید با کشت و کشتار جواب داده شود هر مورد، و در پاکستان با چنین بیرق بلند کردن و اعتراض مدنی. بالکل دغسې ده. دا خو یو قسم ته یو نوزت دی، یوه ایدئولوژي ده، مګر په افغانستان کې بیا خبرې جنگ ته، ټوپک ته او کشتار ته راځي، او دلته کې بیا سیاسي بیرق او ووټونه رای مولانا فضل الرحمن انتخاباتو کې سهم اخلي، هغې کې ودی ورسره هم ولاړ دي. نو دا واقعا چې دا یو واضحه یو ډبل گیم چې ورته سړی ویلی شي، یعنې دوګانګي ده چې کوم دی په استراتژي کې ښکاري، څرګنده ده. یا اینکه پاکستان میخواهد از طریق طالبان در افغانستان حضور نظامی داشته باشه؟ بله، افغانستان کې غلبه غواړي. هغوی غواړي چې افغانستان یو قسم ته د ستراتیژیک عمق په ساحه بدل کړي، او هغې دپاره دغسې یو نوزت هغوی ته پکار دی چې دوی د لاس لاندې وي، او دوی کوشش کړی دی چې د افغانیت یا د افغانانو چې کوم ملي هویت دی هغې کې فرق راولي. تاسو که فکر کړی وي طالبان چې افغانستان ته کله داخل شول په سپټمبر 96 کې، نو دوی اول 15 کارونه څه وکړو؟ دوی افغانستان ملي بیرق باندې بندیز ولګولو، افغانستان په ملي سرود باندې بندیز ولګولو، رادیو کابل د شریعت غږ شو، اسلام آباد ریډیو شریعت غږ نه دی، تهران ریډیو هم شریعت غږ نه دی، مګر کابل ریډیو شریعت غږ. نوروز باندې بندیز ولګولو، جرګه یې بنده کوي چې جرګې شریعت کې نشته. دغسې تاسو ګورئ چې بودا مجسمه یې ړنګه کړه، ډاکټر نجیب الله یې ووژلو، هغه په ملل متحد کې ناست و، هېڅ سیاست کې فعال نه و، مګر دوی دا ټولې خبرې داسې وې چې دوی ته برنامه ریزی شوی. پس این موارد را شما چی مینامین دقیقاً؟ دا د افغانانو یا د هویت بدلول او د افغانستان دولت برخی خیانت ملی این را میخوانند. شما چی؟ بالکل یو ضرر رسول دی افغان دولت ته او افغانستان ملت ته، د افغانستان ټول ملت ته یو ضرر رسول دی، هغوی هویت ته. او حقیقت کې د افغانان مسلمانان دي، دې کې شک نشته، خو دا ده چې دا دوی مبالغه وکړه، دوی افراطیت ته لاړل، او دا افراطیت چې دا یو قسم ته تنظیم شوی و چې تر څو چې دوی دلته کې وګورئ پاکستان کې ولې دوی طالبان نه پرېږدي چې قدرت کې راشي. پاکستان کې دا ټنکونه ورپسې بیایي، تیارې ورپسې بوځي، بمباردمان یې کړي او لرې کړي، ماتې ورکړي نظامي، مګر افغانستان کې په قدرت کې راوستل غواړي. حالا پاکستان دا هم یو تضاد دی پاکستان په سیاست کې. بسیار تشکر. حالا سوالی که مطرح میشه باز هم جناب قاضی خیل صاحب، طالب یعنی کی؟ و گفته جناب خطک اینجا خیانت ملی را انجام دادن با مواردی که اشاره کردن، و در کنارش واقعا طالب غلام حلقه و گوش است؟ خب راځئ دې وخت ته وګورو چې اوس کوم وخت دی، موږ باید څه ډول خبرې وکړو. موږ باید په دې وخت کې ډېرې کنسترکټیو خبرې وکړو، ځکه چې د سولې خبرې آنچه که واقعیت ها هست بین بر اساس واقعیت ها صحبت کرده، باز در ادامه میریم به طرف وضعیت. که تیرو ته ګورې چې چا جنګ کړی په افغانستان کې، ډېر خلک دي چې په جنګ کې ښکیل دي، جهادي رهبران، د دې نه مخکې کمونیست رهبران. آنچه را که جناب خطک اشاره کردن، صحبت آقای خطک را با در نظر صحبت از اینا چی میخواین بگین؟ ګوره زه د دوی خبرو ته احترام لرم، ولې زه خپل نظر لرم. اونا میگن خیانت ملی را انجام دادن در داخل افغانستان. ګوره درسته وایم، زه د دوی خبرو ته احترام لرم، ولې موافق نه یم ورسره په دې خاطر باندې چې هر هغه څه چې د افغانستان د کلتور، د افغانستان د عنعناتو خلاف وي، هغه ادامه نه پیدا کوي، هغه وخت ډېر کم وي. تاسو کمونیست رژیم وګورئ، د افغانستان د ټول عرف خلاف و، د افغانستان د عنعناتو خلاف و، د کلتور خلاف و، هغه څه شو؟ لاړ، خلاص شو. مجاهدین راغله، مجاهدینو څه ونه کړه؟ د مجاهدینو بد روش چې طالب را پیدا شو، وروسته بیا ډیموکراسي، اوس هم خلک له ډیموکراسي یعنی چې اشاراتی که به دوره طالبان داشتن خطک صاحب، او رو پس چی مینامین؟ بدون شک ګوره زه داسې نه یم چې زه وایم چې اوس په کوم به عنوان یک شهروند افغانستان ګوره ډېر امنیت ډېر ښه، فوق العاده امنیت ښه، ولی بیکاری فوق العاده زیاده وه، هیچ بیکاری نه. اما گفتن خیانت کردن، اینجا به شکل عمق استراتژیک پاکستان بودن و در این زمان قدرت را به پاکستانی ها واگذار کرده بودن، مواردی را که به صحبتایشان میشه برداشت کرد. خب دیگه شک نشته چې هغه وخت کې دوی سعودي عربستان، پاکستان، امارات دوی په رسمیت پیژندلي و، له دوی سره ښې اړیکې وې، ولې اوس وخت څه شي ده؟ اوس وخت جوړولو ده. موږ باید مثبتګرا
رای اوسېږو. اوس که ورته وایو چې ته د پلانکي غلام یې ته له ده نه حمایه کېږي او هغه په حکومت باندې دا تور لګوي، زه فکر کوم دا موږ کومې نتیجې ته نه رسوي. بسیار تشکر. خطک صاحب، فکر میکنین این حضور چقدر میتونه نه گفتن طالبان پای نشست میان افغانی باشه؟ خیلی کوتاه. زه فکر کوم چې دوی دلته د سیاست کې د سلوي نقش نشي لري ځکه چې دلته کې مذهبي ګوندونه خپل یعنی که جمعیت علمای اسلام د فضل الرحمن سوال من چیز دیگری بود جناب خطک. من میخوایم تکرار کنم. حالا زمانی که طالبان در یک اعتراض مدنی در پاکستان بیرق خود را بلند میکنن، آیا از طرف مولانا فضل الرحمن یا همون دسته‌ای که به او وابسته هست نمیتونن متاثر بسازن گفتگوهای میان افغانی را؟ نه خیر، مولانا فضل الرحمن په زرګونو کسانو کې درې څلور کسانو مهم نه وو، د دې داسې مهم نقش نه دی او زه فکر نه کوم چې دوی دلته کې سیاست کې کوم نقش لوبولی شي. منتها د دې او د فضل الرحمن نږدېوالی او دوی د عمران خان نږدېوالی دا یو واقعیت دی. بسیار تشکر. از شما هم داشته باشم واقعا مذاکرات میان افغانی که قرار است برگزار شود را این حضور و این چنین اقداماتی نمیتونه متاثر بسازه. زه فکر نه کوم چې دا شیان متاثر وسازي او دا مذاکرات به پیل شي. ان شاء الله حکومت هم خپل طرح اعلان کړله او طالبان هم حاضر دي. امتیاز طلبی بیشتر چی؟ بدون شک حکومت به هم امتیاز طلبي طالب به هم غواړي، حکومت به هم غواړي، خو دلته زه آینده ښه وینم ان شاء الله دا خبرې به 2-3 هفتو کې شروع شي، د بیجینګ غونډه به وشي، توخه کې به خبرې شروع شي. زه ورته هیلهمن یم. رابطه طالبان و پاکستان را پس با این بیرق بلند کردن ها پس از این چگونه می‌بینید؟ خو ګوره سناتور صاحب ویلې چې د یو مدرسو کې دوی درس ویل، ته پاکستانیان هم درس وي، افغانان هم درس وي، هغه مدرسو خلک دی او 3-4 کسه دي، دوی ویلې چې هغه هیڅ مهم نه دي. زه دوی سره په دې کې موافق یم. یعنی حالا هیچ تأثیری نخواهد گذاشت؟ زه فکر نکنم تأثیر. بسیار تشکر، لطف کردین جناب قاضی خیل و ممنونتان جناب خطک از اینکه حضور یافتین. تا درود دیگر بدرود.